په خیر راغلی زم لانجمار یار تاسو ته به د مشرانو هغه یو متل یاد وي وای چې که د پیشو نوکان هر څومره هم غټ شي خو د هغې نه زمری نشي جوړېدی د مشرانو د دې متل په وضاحت ما دا د کینیډا په خلکو ځان ټیل وهلو را ټیل وهلو ولا معقول سوټۍ په هغه وخت کې په خپله یو ویډیو کې پویه کړې وه کوم وخت کې چې دې په پاکستان او د پاکستان په خلکو پسې خبرې کولې او دا به ویل چې پاکستان ښه ملک نه دی ځکه چې په پاکستان کې ښځو ته ازادي نشته بلکې دا به هم ویل چې په پاکستان کې د ښځو مثال د بزو دی بس په کور دننه ناستې وي او دلته په کینیډا کې مونږ ته ازادي ده چې څه زمونږ زړه غواړي هغه کوو یعنی د دې خبرې مطلب دا و چې دلته په کینیډا کې مونږ څوک څه ټایم او کم ځای کې وغواړو هغه ځای کې په ځان اچولی شو د دې معقول سوټۍ په پاکستان پسې د داسې خبرو نه بعد چې کله ما په خپله یو ویډیو کې په دې باندې د عارف لوهار شپږ فوټه چمټه ومنډله او د میتیازو د ځای سره سره مې ورله د دماغو سوړه هم کولاو کړه او دا خبره مې ورته واضح کړه چې د پاکستانیانو ښځو مثال د بزو نه دی بلکې ستاسو مثال د بزو دی هغه ځکه چې پاکستان یو اسلامي ملک دی او دلته هر زنانه د اسلام مطابق ژوند تیری او په اسلام کې د زنانه د پاره په کور کې دننه د کېناستلو حکم راغلی دی د دې په مقابله کې که هغه کینیډا ته وکتلی شي په کم کینیډا چې دا 2 نمبر معقول سوټۍ فخر کوي نو په هغې کې ښځې ازادې ګرځي او دومره ازادې چې رور ته دا پته نه وي چې زما خور نن د چا سره پرته ده پلار ته دا پته نه وي چې زما لور نن د چا بستره ګرموي او خاوند ته دا پته نه وي چې زما ښځه نن په کم کلب کې ګډېږي اوس تاسو په خپله اندازه ولګوئ او لاندې کمنټ کې ماته ووایه چې د بزو مثال د چا دی خیر راځو خپلې خبرې له چې کله هغه وخت کې په دې خبره باندې ما دا معقول سوټۍ پویه کړه او دا خبره مې ورته هم وکړه چې که د کینیډا ویزه ماله څوک فری کې هم راکوي نو زه نه ځم ځکه چې ماته زما پاکستانی کلچر خوږ دی نو د هغې نه بعد بیا یو څو میاشتو دپاره دې د پاکستان خلاف د الف نه ب ته هم خبره بدله نه کړه او د دې په داسې چپ کې ناستو بیا زه هم د دې نه قلار شوم ګنې که هغه وخت کې دې نور بکواس په پاکستان یا د پاکستان په خلکو پسې کړی وی نو دا ما په هغه وخت کې په منځ شلوله هغه ځکه چې موږ هر څه برداشت کوو خو د خپل ملک او د خپل کلچر خلاف خبرې هیڅکله هم نشو برداشت کولی خیر یو څو میاشتې چپ کې ناستو نه بعد بیا یو څو ورځې مخکې د دې یو بله ویډیو راغله په کومه ویډیو کې چې دې معقول سوټۍ ځان سره د شلیدلې جرابې په شانتې د ټي بي یو بله مریضه هم کېنولې ده او وایي چې دا زما خور ده اوس دا پته نه لګي چې خورې ده او که نه د کرایي چمچه خو زه خیر خپلې خبرې له راځو چې په هغه ویډیو کې دې دواړو د پاکستان سره سره زما خلاف هم بکواس کړی دی د کم نه چې دا معلومیږي چې د دې وډوکو ډیره موده پس یو ځل بیا خارښ کړی دی هغه داسې چې دې ته دا خبره ما د نن نه تقریبا ډیرې میاشتې مخکې کړې وه چې که د کینیډا ماله څوک فری ویزه راکوي نو زه بیا هم نه ځم او دې ته نن د دغه خبرې جواب ور یاد شو او ما ته د کنځلو او ردو بدو نه بعد په خپله ویډیو کې دا چیلنج راکوي چې لانجماره که تا له چا د کینیډا فری ویزه درکړه نو زه به په پاکستان کې اوسېدل شروع کم ته صرف فری کې ویزا والا ما ته وښیه والله که ما په پاکستان کې اوسېدل شروع نه کړه په دې شي به زه پاکستان کې اوسېدل شروع کوم لانجماره چې کوم ټایم ته ما ته وښیې چې تا کینیډي ویزا اخیستې د دې خبرې په جواب کې زه دې معقول سوټۍ ته دا ویل غواړم چې آلریډي ستا په شانتې ګنده او ستا په شانتې څښه هګۍ موږ د پاکستان نه بهر ارته وو پام کوه چې ګوره پاکستان ته رانه شې کنې د دې ځای دا خلک به په تا کې لاندې باندې دومره سوري وکړي دومره سوري چې په تا او په غلبیل کې به بیا څه فرق نه معلومیږي او پاتې شوه د فری ویزې خبره نو دا تا چې په خلکو ځان ټیل وهلی را ټیل وهلی دی او خلکو له د هګۍ خرولي دي او کینیډا ته پیتلي چې کله در سره دغه انکم ختم شو نو بیا موږ ته ووایه موږ به درله د کینیډا فری ویزه په خیرات کې درکو او درته به وښایو چې بي بي کینیډا څه اسمان نه ده چې تا ترې راته اسمان جوړ کړی دی بلکې کینیډا ستا په شانتې د رنډیانو نه ډک یو فحاش ملک دی نو لحاظه ته دې د خپل په پردو غولو د ټیزونو اچولو د عادت لږ کم که او د خپل څادر سره خپې غځول زده که کنې که دقه خپې در باندې چا پاکستاني اوچتې کړې نو د ټول عمر دپاره به بیا د خپو اوچتولو نه لاسونه ووینځي دې ځای پورې خو ما دې معقول سوټۍ او د دې د زړې جرابې په شانتې د ټي بي دې مریضې خور له د دیو په هغه سوالونو او هغه خبرو جامې په لاندې غاړه ویستې کم سوالونه او کمې خبرې چې دیو په پاکستان او پاکستانی خلکو او بیا خاص طور باندې پښتون کلچر پسې کړې وي خو اوس دا نورې پاتې جامې به د دیو نه د دیو په هغه خبرو باندې وباسو کمې خبرې چې دیو ما پسې کړې دي او هغه ملنګ هغه لانجمار ملنګ هغه غول به چې ته ګوبر به مور اوچتای مور به چې ته ګوبر د لانجمار اوچتای
ګوبر به داسې کوي په دیوالونو به وایي. اوس دې ځای کې چې دې دا کمې خبرې ما پسې وکړې او بیا خاص طور باندې د ګوبرو دا خبره، نو که دې خبرې ته زما په سترګو څوک وګوري نو دا دې د پاکستان هغه ټولو خویندو میندو او زنانو ته په سپک نظر وکتل، کمې زنانه چې په دیوالونو ګوبر او سوټي تپي. یعنی دا د کینیډا په خلکو ځان شلولو والا معقول سوټۍ ما ته په دې خبره باندې ځان اوچت شمارئ چې دلته په کینیډا کې دا ګوبر او سوټي وغیره نه وي، او په پاکستان کې ښځې دقه ګوبر او سوټي وغیره په دیوالونو تپي. نو دې ځای کې زه اوس دې معقول سوټۍ له د دې د 2 روپو دا زنګ شوي دماغ یو ځل بیا په هغه ریګمال مګم، په کم ریګمال چې به پخوانو نایانو خرو له هګۍ صفا کولې. او دا خبره ورته واضح کوم چې بچې مونږ خو په دیوالونو چرته ګوبر نه دي تپلي، خو زما په نسبت په دیوالونو ګوبر او سوټي تپل په ځان باندې د بل د سورولو نه بهتر دي. هغه داسې چې په دیوالونو سوټي او ګوبر تپلو باندې څوک بد نه ښکاري، بلکې د عزت جنازه د یو ښځې د کوره هله وځي چې کله هغه ستا په شانتي ځان بې غیرته کی او د خپل عزت پروا ساتل د خپل کتاب نه ختم کی. بل طرف ته که وکتلی شي نو تر اوسه پورې ما بلا وجه د چا فیملی پسې خبرې نه دي کړي، تر هغې پورې تر څو پورې چې مې پکې څه بد لیدلی نه. خو نن زه ستا سره ستا د دغه بړوا رور نه هم جامې په لاندینۍ غاړه وباسم. دا کم بړوا رور چې د په ویډیوز کې خواته ناست وي او تا د منع کولو په ځای الټه په داسې غلیظ کارونو کې سپورټ کوي. ای بړواوې تا وې دا پښتو د کم ځای نه زده کړې ده، ځکه چې ته خو ما ته اډو پښتون نه ښکارې، بلکې ته خو چرته د بنګالیانو د ذات نه. هغه ځکه چې خور دې ستا په مخامخ د هر څه کوي او ته لا پکې بیا برېت هم تاو کې. او د بجلیګر مولانا صاحب د خبرې بیا ځان ته دا هم وایي چې زه پښتون یم. په تا پښتون پېښ شوی نه ده چې سره د دې خوره در باندې د پاکستان د دې 15 واړه نیټورکو دا ټاور یې ومنډي او وښیي درته چې پښتون څه ته وایي. هغه ځکه چې ستاسو نه خو بیخي انسانیت هیر شوی دی، او بیا خاص طور باندې د شرم نه په یو پیالې اوبو کې ځان دې معقول سوټۍ له وجل پکار دي چې دا اول په خپله په غولو کې ډکي وي او بیا ورته د ټینګي نه. نو بیا کله ځان سره رور په ویډیو کې راولي او چې د رور نه ستوره ونه شي نو بیا خور ځان سره کینی او په داسې لباسونو کې خلکو له جوابونه ورکوي، په کومو لباسونو کې چې ټولې شاقبزرې ګوټ په ګوټ داسې ښکاري لکه د لمورې ګډې نه چې څوک یخته وخري او هغه ټول نازک مال ورله په زبر زیر سره راښکاره کي. ای شرمېدلو، په تاسو به هم مور سر تړلی چې بچي مې راوړه، او خبر به نه چې دا خو د زمانې هغه شرمېدلي دي د کومو شرمېدلو سره چې نه د خپل د عزت پروا وي او نه د بل د عزت، بلکې که په لنډو الفاظو کې زه تاسو ته د دیو تعارف وکم نو د دې دواړو مثال د رنډي خانې د هغه طوایفو دی، کمې طوایف چې په پیسو خپل ځان خرڅوي، خو چې کله ورته د پیسو والا څوک په ځان د اچولو دپاره میلاو نشي نو بیا په ځان کې د هغه چینجي ټوپونه کم چینجي چې دغه طوایف دې کار ته رایستلي دي او د هغه چینجي خاره ختمولو دپاره په مفتو کې هم بل په ځان باندې سورئ. نور خو تاسو په خپله پوهیږئ. امید ده چې زما دا اپریشن د دیو یاد وي نو آینده به دیو دا ونه وایي چې لانجماره مونږ بلار بیو. نو بس ته یار نن د پاره هم دا کافي وو. که ویډیو هم خوښه شوی وي نو ویډیو لایک کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زمونږ یوټیوب چینل لانجمار لازمي سبسکرایب کړئ. را روانه ویډیو کې ومیلاویږو، د هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.